اوس چې نن پرون په اسلام آباد کې د 50 جوماتونو د نړولو فیصله شوې وه او یوې پکې عملي طور غورځاو. رښتیا وایه دا فیصله په حکومت چا واپس کړه؟ ملا واپس کړه، عبدالغفور حیدري صاحب. او بیا هغه ځای کې جومات به مس جوړېږي. ستا د جومات حفاظت خو د ملا ذمه داري اخیستې ده، ستا د دین حفاظت له خو هغه نیغ ولاړه. ستا بچو ته خو قرآن هغه ښیي، ستا بچو ته خو د قرآن حفظ هغه ښیي، تا ته خو حلال او حرام ملا ښیي. تاسو په قرآن پوهېږئ؟ په حدیثو پوهېږئ؟ تا له خو لاس کې تسبیح ملا درکړي، تا ته خو ذکر ملا ښیي، درود شریف درته ملا ښیي. نو دا بعضې ملحدین دي، دا منافقین دي، اړه کې ایمان نشته، په خولې اسلام اسلام کوي. کله کې اسلام او ایمان و د به د اسلام او د ایمان والا خلک چې تاسو ته دین ښیي چې علما دي د هغې سپکې بیانوي. باقي غلطۍ به ما کې هم د دنیا وي او په تاسو کې به هم د دنیا وي. د غلطو نه څوک پاک نشي پاتې کېږي. بهر کې علماو سره مینه به کوئ، حافظانو سره مینه به کوئ، مدرسو سره مینه به کوئ او نیکانو سره مینه به کوئ که خیري. الله دې مدرسې له